السلام علیکم کتونکو. لکه څنګه تاسو ته پاته ده چې د کورمې حالات د تیرو څو میاشتو راسې نه ټیک نه دي، خاص کر کله چې 22 نومبر د بګن واقعه وشوله هغه نه پاس د کورمې خاص کر د لوور کورم حالات دینه هم ډیر زیات خراب شوي دي. خو د دې په حواله سره مختلف اپریشن دي لکه وشولې د بګن وشو چات مندوري وشولو، خو اوس حکومت بیا هم مدسي اوریدلې دي چې دغه علاقو به اپریشن کیږي. دین علاوه د بګن او چات مندوري خلکو په بګن کې او په پیښور کې و درنه هم د خپل مطالباتو په حواله سره کینولې ده. نن د دې ویډیو مو مقصد دا ده، په دې ویډیو کې مو سره د بحالي ویلفیر ارګنایزیشن مشران چیرمن نوروز او صدر خیلی او رغزی نوستي دونه به مو تاسو کو تر اوسه پورې څه تفصیلات دي د دوی مختلف ملاقاتونه هم شوي دي. نن هم د دوی د کمشنر کوارډ ډیویژن سره ملاقات شوه ده. د هغه په حواله سره به مو چیرمن نوروز نه تاسو کو چې کمشنر کوارډ ډیویژن دو سره څه خبرې کړې دي، چې هغه موقف څه ده، آیا د کوم خبرې کیږي چې اپریشن به کیږي د اړتیا دي کنه د اسی افغاني دي. ډیره زیاته مننه نوروز. کدر ته وایو چې نن تاسو د کمشنر کوارډ ډیویژن سره یو تفصیلی ملاقات شو. د ملاقات مقصد مڅو او په دې ملاقات کې کمشنر څه ویلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نبی جون تاسو ډیره مننه چې کومې ورځې نه مو درنه اغاز کړی ده. یقینا هغې ورځې نه تاسو د مو اواز الله حکومت ته رسولی ده. شکریه. څو پرې تاسو د هغه سوال چې نن بالکل مو کمشنر کوارډ سره د مو دویم نشست و، په هغه کې نن هم مو ډېر بحث مباحثه وشوه. خو لکه مو به بیا دا وایو چې هغوی په کوم خپل هغه موقف باندې ویلوړ دي چې مو به د کورمې یا د لوور کورم اپریشن کوو یا به تاسو کلی خلی کوئ. نو هغه فایټ چې مو سره کوم شروع ده عیني طور باندې چې موږ د کومه درنه ناسته ده چېرې مو دې ته نه یو تیار چې موږ ورته بیا کلي خلي کړو. ویلې چې که تاسو وګورئ د 2007 نه تر 2025 پورې چې موږ باندې کوم ظلمونه وشو، نو مو یا هغه زخمونه هم نه دي واچول. نو اوس خو به خپله چې کومه ذاتي رایې ده یا ذاتي خبره ده نو هغه به انشاءالله مو درنه جاري وي. او زه په دې کې د اهل سنت ټول قوم ته دا یو پیغام ده چې که آیا تاسو دا غواړئ چې کورمه د یو ورته بیا لکه 2007 کې کوم نمونه حالاتو سره مخامخ وه هغه نه مو باج کړو، نو هغه دپاره به کور نه وتل پکار وي. نو زه ټولو ته دا پیغام ورکوم چې دا شاید صرف دغه اپریشن دا صرف د بګن یا اوتیزي قوم پر محدود نه ده. نن به ټیک ته زه راوځم، حکومت ریاست زورور ده، هغه سره مو زور نشته، خو سبا یو قسم کورمې کې نه پاتې کېږي. دا سټیپ بای سټیپ ټولو باندې دا شاعر روان ده. هغو ته مو دا درخواست کوو، دا فیل ورته کوو چې تاسو په مشترکه او په اتفاق او په اتحاد سره راوځئ چې د دغه شي مو مخنیوی وکړو. او مو د ریاست هم خلاف نه یو، که مو دا وایو چې مو د ریاست خلاف یو، خو ریاست نه مو دا ګیله ضرور لرو چې اڅې چې مو ته هغه د میرانۍ مور نظیر ما کوي. ویلې چې په کورمې کې څنګه تاسو ته معلومه ده چې اوس په کورمې کې مو یو دوه فریقه پرته یو، مسله که بعضه ورته نه یم یو دوه فریقه یو چې چا منځ کې تنازع ده. نو مو دا یایو چې یاره اوس دوه فریقه یو، په کور دا چې کوم نظیر مو ته کېږي هغه نظیر د دویم فریق ته هم وشي. او بله دو بور د یوه خبره کوي، زه به دا هم ورکې ایډ کړم چې یاره د توره وړې لیار به تاسو نه استعمالوئ، د سادې والا تاسو په لیزای رسوئ. نو هغو ته مو دا یایو چې څنګه هغه فریق یایي چې یاره په بګن کې یا په اوتیزي خاورې کې خوارج دي یا څه نمادو ورکوي څه، خو مو دا ورته یایو چې زه څنګه په لیزای باندې لوړ شم چې په لیزای کې الریډي مو ته زینوبین ناست دي چې کومه په 22 نومبر باندې په بګن باندې هغو په زرونو تعداد سره راغلو لشکرکشي وکړه. هغه زینوبین اوس هم په لیزای کې ارپني کلي کې موجود دي. نو زه په لیزای څنګه ویر شم؟ نو موږ دا هم مطالبه کوو چې که ته بیا اپریشن کوې نو ته د ارپني کلي د لیزایو هم وکړه چې دلته کوم دهشتګرد ناست دي یا کوم کلدم تنظیمونه ناست دي چې د هغو هم صفایي وشي. جی کتونکو لکه څنګه تاسو واورېدلو نوروز دا خبره وکړله چې کله د مو کمشنر کوارډ ډیویژن سره ملاقات وشو نو هغه دا خبره کټګوریکلی وکړله چې د
لوور کرم کوم مختلف علاقې دي څو علاقې دغه ځای کې به مو فوجي اپریشن کوو خو خبره دا ده چې فوجي اپریشن کېږي دغه ځای کې ډیر زیات خلک پاتې کېږي دا خلک به کوم ځای ته ځي څنګه به ځي د دې طریقې کور به څه وي د بیولې د اپریشن طریقې کور به څه وي د دې په حوالې سره به مو خیالي سره خبرې اترې کوو چې کمشنر کوار ډیویژن سره دو په دې حوالې سره څه خبرې اترې کړي دي خیالي قدر ته وایي چې طریقې کور به څه وي د دې اپریشن بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه چې تاسو موږ ته ډېر قیمتي ټایم راکړو لکه څنګه مو چیرمن صاحب خبره وکړه چې مونږ تفصیلي میټینګ وشولو کمشنر کوارټ سره نو لکه مو خو هغه کوم طریقه کار و د اپریشن هغه ټول متواضع کړو خو یوه خبره لکه مو کومه هغه ځای کې متدا پاته یا معلومه شوله چې هغو د ریاست او د حکومت چې کومه یوه فیصله ده د اپریشن والا هغه د اټل فیصله کړې ده څه موږ ته کوم اندازه وشوله خو چونکې نو هغه لکه هغو موږ ته دا خبره وکړله چې سبا به مو دو ته خپل یو ټایم یا ډیډ لاین ورکوو نو مو دې حوالې سره مو او ته ویلو چې بس تاسو صحیح ده ډیډ لاین ورکئ خو چونکې مو به سبا که خیر وي چې کله دا ډیډ لاین ورکړي نو مو به بیا ټول قوم په مشترکه باندې کینو انشاءالله په دې باندې مو فیصله کوو چې آیا د کوم ډیډ لاین ده یا د کلو خالي کول دي آیا دا مو کلي خالي کوو یا مو کلونه نه وځو دا فیصله به انشاءالله مو ټول قوم بیا په یو ځای باندې کینو بیا به مو جواب ورکوو نو چونکې لکه مو سره هغه نور یاد وعدې وکړلې چې یاره لکه سبا یې سره دا وعده کړې ده څه تاسو به انشاءالله کوم قیدیون دي چې په هغه په ایف آی آر کې مطلوب نه دي نو هغه یا مسنګ پرسن نو ته وایه یا داسې کینولي دي نو هغه مو سره دا وعده کړې ده چې سبا به انشاءالله هغه مو رها کوو خلاصوو به خیالي قدر ته وایي چې کمشنر تاسو ته د دې اپریشن په حوالې سره څه معلومات ډیر کو چې آیا اپریشن به دا به څومره ټایم پورې جاري وي یا به څومره ټایم پورې جاري نه وي بالکل دا خبره ورسره مو ډسکس کړله هغه ځای کې لکه هغه خو مو ته صرف دا ټایم راکړلو چې یاره لکه ډېر ټایمه پورې به تاسو بار نه وئ دا به زر انشاءالله کلیر کوو خو چونکې مو دته لکه مو سره بار بار د یوه خبره وکړله بار بار خپل خدشات اظهار مو ورته وکړلو چې لکه څنګه تاسو ته مو وختي دا خبره وکړله چې موږ ته موډل الریډي مو سره شته ده چې کوم په شګۍ کې د اپریشن وکړو په کونډلي کې او په درنۍ کې وشو نو دا خدشات اظهار مو ته بار بار وکړو خو مو دا بار بار یې کې خبره وکړله بیا چې د تاسو کوم نمونه اپریشن الریډي اناونس کړی ده یا کوئ لکه د کوم سرچ اپریشن دی نه مخکې 3 ورځې شوی ده خو چونکې دو بیا دوباره ډیډ لاین ورکوي خو مو ته د یوه خبره واضحه کړله چونکې د مو د کورمې تاریخ داسې ده چې کله اپریشن شوی ده کله کلي خالي شوي دي نو کوم خلک چې یو ته ډسپلیس شوي دي د خپلې کورمې نه خپل کورونو نه نو هغه بیا ډېر په مشکله باندې خپل وطنونو ته یا کورونو ته واپس راغلي دي نو دا خدشې اظهار ما ورته وکړلو چې که تاسو د اپریشن بان کوي دغه شی که یو تاسو خلک د ځینې بار وبسلو دغه پسې به ډېره مشکله شي چې دا واپس راشي جی لکه څنګه تاسو واورېدله چې ریاست دا ختمي فیصله کړې ده چې د کورمې د مختلفو علاقو به مو سرچ اپریشن ته فوجي کوم قسم ته اپریشن ته دا به کوو خو دلته په پیښور کې د دغو علاقو الریډي متاثرینو یوه درنه هم نسته ده د کومې چې نن یویشتمه ورځ وه مو به د بحالي ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم چیرمین ده ملک نوروز نه دا تپوس کوو که آیا د اپریشن شروع شي د دغې درنې به آینده لا عمل څه وي مننه څو پرې درنې سوال ده هغه خو تاسو ته ما مخکې خبرو کې وویلو چې هغه زموږ قومي چې کومه فیصله وي چې هغه کې موږ سره مشران شته دي حاجي شریف ته حوزه حاجي صاحب ده نو همداسې نور مشران دي نو هغو په هدایاتو باندې د در نه مو شروع هم کړې ده او انشاءالله بیا چې هغو مو ته مخکې چې کوم لا عمل راکړو نو په هغه باندې به انشاءالله مو مخکې مزه لا کوو خو مو ذاتي خیال چې کوم ده نو که دو خامخا د فیصله خپله واپس نه خلي او اپریشن کوي نو مو خپل خیالات دا دي چې کیدای شي چې نن خو مو سړي ناست یو دلته بچي ناست یو کیدای شي چې بیا مو ته آیین او قانون کوم حق راکړی ده کیدای شي چې بیا مو زنانه هم روډونو ته راوباسو تاسو د مشرانو خبرې اترې واورېدلې دوی خو تاسو ته په تفصیلا باندې ټولې خبرې وکړلې که وګورې د دو خبرو ته وګورې نو د کورمې حالات ټیک نه دي دا خلک اپریشن نه خوشحال نه دي
دوی دا یې چې کچېرې د اپریشن شروع شي دا خلک به ډسپلی شي الریډي ځپلي دي نو دا به نور هم ډیر زیات خراب شي دو حکومت ته دا خوښ کړه ده چې دا کومه فیصله دو کړې ده یا خو د په دې باندې نظرثني وکړي واپس یې واخلي یا د یک طرفه اپریشن په ځای باندې دو طرفه اپریشن شروع شي جی